السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي المختار: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل غيب كأنك قد خلقت كما تشاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعل الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شريف وشاء صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. استاذ خطیب سے و امام سے و قاری سے مخکې خبره وکړه چې ډېر بیانات چې خلک کوي بیا خلک تنګېږي. که تنګېږي نو بس دا شته ختم پوره دی، بیا به شاټ کټ دعا وکړو چې دا څومره تاسو ستړي نو دومره موږ مریان ستړي. ځکه چې ماشاءالله الحمدلله موږ ابل ویراج د ګمبد باندې دربار صاحب موږ تقریبا 1 بجه راورسېدو. بیا وده شو د سهار مازدیګر چې سترګې بډې بډې بیا موبایل نارې ولې سکول ټي وي ماسپښین چې راشو بیا د تفسیر د مازدیګره پورې مړی په ډېرې کې وغځوي زمړې باندې جنازه مې وکړه فاتحه راته ووایه دم مې نو دا وکړه هغه وکړه او بیا شوګر او بیماریان یې دغه سکرین ته حالتونه موږ ځان ستړي یو. که تاسو ستړي شوي بیا بیان نه کوم زموږ بیان تاسو اورېدلی دی. چې په دې جومات کې ما ډېر وخت تېر کړی دی. د 11 نه تقریبا د 14 پورې سبقونه دا ما په دې جومات کې د دې خلکو په وظیفو د دوی په ډوډۍ باندې وي، د دوی په اوبو باندې، د دوی په مینه محبت باندې، د دوی په چي باندې، د دوی په اړو په تنخوا باندې. نو دا کشران که داسې چېرې زموږ سره ناشنا شو، دا مشران ټول اشنا شو. ایا مولا چا امامتۍ له بوتلی و زما په شان ته و بلکل په ټکي نه پوهېدل. نو ځان ته تنګ و منبر ته چې ووت خلکو ته ویل لکه پوهېږئ که نه پوهېږئ. ټولو خلکو د عادت د وجې نه ویل نه پوهېږو. یسته هغه منبر نه راکوز شوی چې نه پوهېږو نو په یوه جمعه کې د چا پلار تاسو نشئ پوهه کولی. خپل غم وکړئ، بلې جمعې له وزیر اعظم د خیره سویا به ټولو تاسو مشوره وکړئ. نو خلکو په خپل منځ کې مشوره وکړه چې بلې جمعې له مولوي صاحب راغله نو په تېره جمعه خو په پکړله خو په بله کې به ورته ووایو چې ټول پوهېږو. چې مولوي صاحب منبر ته وښوده هلک به پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ټول یوه چوټه ویل چې پوهېږو، ټول پوهېږو. وایي چې سړی پوهېږي نو پوهې له خو څوک پوهې نه ورکوي، تاسو پوهېږئ. السلام علیکم. دویمه جمعه وشوه. درېیمه جمعه کې بیا خلکو فیصله وکړه په خپل منځ کې. وایي داسې کار کوو چې موږ جومات به ووایو چې پوهېږو، موږ به ورته ووایو چې نه پوهېږو. چې مولوي صاحب خبره شي بیان راته وکړي
درېمې جملې چې مولوي صاحب راغی هغه ورځ شمار کړی وي چې 331 لکه د میاشتې اکثر حصه وشوه تنخوا مې واوښته هلک ویل پوهېږئ که نه پوهېږئ نو خلک دوه ډلې شو چا ویل پوهېږو چا ویل نه پوهېږو یاره صاحب وایي ستاسو په دې کلي کې غټ اختلاف دی زه اختلاف په کلي کې امامتي نه کوم لهذا تاسو زما تنخوا راکړئ ځان د امام هم وکړئ اسلام علیکم ځان ته لاړم نو که داسې چې تاسو تنګېږئ یا اختلاف عبدالله وایي نه زنده باد چې نه تنګېږئ بیا پاټې وتړئ اکثر خلک خو سعودي ته تللی که اجاز ته وکړي نو هلکه وایي پاټې وتړئ اجاز پاڅي اوس د دولس د یو پورې خو زه بیان کوم او واخو بیا د دوو پورې دعا کوو دریو پورې بیا چې ذکر کوو بیا به چل پاږي صحیح ده جزاک الله ښه محترمو نور بیان خو ماشاءالله قاري زر محمد صاحب تاسو ته کوي نور علما یې کوي تاسو ټول د بازار خلک دي بازار ته راځئ زه به خپله چې په رمضان کې څومره ختمونه لازم نو صرف په توبه باندې بیان کوم او دا توبه داسې ده چې انشاءالله د چا څه اختلاف هم پکې نه وي اوس زموږ دا نور مسایل دومره دي که هغه دیني دي او که هغه دنیایي دي نو اختلاف پکې دی څوک کور دوه چته جوړوي څوک درې چته جوړوي څوک یې مخه داسې جوړوي څوک یې داسې جوړوي څوک یې داسې جوړوي هر شریف خپل طبیعت دی ګاډی څوک غټ اخلي څوک وړوکی اخلي موټرسایکل څوک سیولټي اخلي څوک هونډا اخلي څوک ډیلکس اخلي خو دا توبه داسې شی ده چې په دې کې به د چا اختلاف نه وي که تاسو پرې اختلاف کوئ د ټولو بې اعتبار دی باچا خپل زوی یو عالم له بوتله ویل مولوي صاحب په یوه شپه کې به ملا کېږي په یوه شپه او که ملا دې نه کړو نو بیا دې دغه کوم سسپینډ کوم او ژر دې ووایم ملا ته یې سوچ کړم چې دا علم حدیث د یوې شپې شوی چې یوه صیغه ده زه یاده کړم بیا د باچا حکم مجبور و نو هلک ته یوه مسله هغه شهزاده ته یاده کړه ویل ته به دا وایې چې را په دې کې اختلاف دی څه دی تاسو ووایئ څه دی پکې په دې کې یو خو دا کسان تاسو را نږدې دي چې جبار کسان ځنه راغلل تاسو خو داسې راوچلې مسلم ماشاءالله نه بهر کسان ته نه راوځي جزاک الله نو چې ته وایې ویل په دې کې اختلاف دی وو په دغه راځي په هغه جواب راکړو نو بیا نه ما سره چې په ریلیټو څنګه خاله کوه چې دې بس زموږ خبره کوم تاسو راغلی خبرې کوي ډانګې دې په لاره لږه ما زما صاحب راځي بهر او په دې کې اختلاف دی سوال بیا د ذکر وکړي چې باچا ته جواب وکړي زوی د علم شوی دی او ډېر غټ ملا دی پټکې ته والی او خبر پټکې او ډېر کار قرانه برابر کړی و باچا ډېر غټ دستربندي جوړ کړی او غټ ټول ډک وزیران او مشران او شاهان او عوام او خواص او چې زما بچي عاشق شوی دستربندي کې دا په دغه دوران کې غټ ډاګه دی او علي پاسه مشر شیخ الحدیث ویره موږ دا نه منو چې په یو شپه کې سړی مولا شي زه به یو تاسو کوم شیخ خو به وکړ اوس دې په حالت باچان خاصه په دروش دغه خوې د بچو یې په ټول خوې نو هغه په قره کې ناس عالم به مثلا تاسو له شنه چې په دې شکل شته پر ویلو کې اختلاف دی باندې څوک شته څوک یې نشته ویلو چې په دې کې اختلاف دی او عالم بل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قام کا اختلاف دی کتابي بیا بل عالم پاسه دا کوم ته ویل لکه مثلا بل مسله ته وکړه چې دا دغه چې موږ کوو دا اقامت نو چې څنګه کې څو ډېر په دې علاقه کې دلته تاسو ته خبرې د مدینه جمعه کې امام وو دلته بچا څنګه پوښتنه وکړه د جمعه خان د بلال د الله او غالبا مړ له استلام له مرشه سپیږي د ما ډېر خاص مقدمه راځي دلته مانځه کې وو ورځ دلته موږ څه شروع کړ یاغو ویل لکه مولیا نو غوړي چې تاسو د فیصله ویل زکو موږ ویل ما ته مولوی صاحب دا خپل دیوال کې خلک کې ډبل کسینګ کوي ټول کسانو ویل ډبل ویل دا اقامت هم ډبل نو مطلب دا هغه مسلې ته پوښتنه کړو چې دا ویل پدې کې اختلاف یو غریب سره شاته نام صاحب سره ساده هغه هغه یو سوال دې څه کوه علماء ومنه کوي دا چې به سوالونه کوي دا ګټ علماء یې خراب کړو دین ول او د مسلو خبر ته کتابونو کله تر رسیدل اختلافات نو خبر ده هغه پرې د دې یو تاسو کومه د یو شپې ملایي نه مننه ویلوی کوي ویل مولوی صاحب ویل څه وی د باچا زوی ته ویل خدایان څو دي دا ورچا لپاره چې الله یو دی او دې سره بدري اختلاف دا هغه آیو ټول خلکو ته راپاتې دي نظام چې تاسو په توبه کې اختلاف بیا به دا بیان وکړي توبه به ټول متفق دي کوي دوی راته خبره وکړي محترم چیرې مشران سپیډ نه سپیډ خو دې چې د جنت سرټیفیکټ پیدا کړی دی الحمدلله سپیډ کې او سپیډ چې دا د جنت یو سرټیفیکټ د دنیا کې خو او موږ او جوانان کشران تاسو کې څه کشته چې هغه وایي زه ګناهګار نه یم زه خو عالم یم او مفتي صاحب یم او قاري صاحب یم او سپي پټکې به پیغمبري والده په منبر ناسي
او بیگم توبه ایستلې وه بل بیګم توبه ایستلې وه مازدیګر هم بیا په درس کې توبه ایستل ده زه هم چې کېدای شي د شېر محمد قاري صاحب سره بازار په ګاډۍ کې راتلم او په دې دوره کې بیا هم بیا هم د چا صفت کړی یا غیبت کړی داسې ده که نه نو زه خو نشم ویلی چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم او که په تاسو کې داسې کس وایي چې زه ګناهګار نه یم نو حق به دلته راولم چې موږ ته دعا وکړي خبره کوم ټول ګناهګاران یو اوس به څه کوو اوس یو سړي د چا غلا کړله چا قتل و غارت یې کړلی چا ته نقصان رسول دی نو د هغه سړي نه په معافۍ خوند کوي که نه بیا هم په بدماشۍ خوند کوي نو چې موږ الله تعالی حقوق والدي د بندګانو والدي نو موږ به په دې خفته وو چې موږ د الله سره جوړه وکړو که نه چې د الله نه لري ماشاءالله چې جوړه کوئ بیا تاسو ټول د جوړېدو ته ښه متوجه شئ او بیا ماشاءالله ستاسو قاري صاحب داسې زبردسته شپه ټاکل ده د الله پاک اوس دا فیصلې وکړي د جومات خپل برکات دی زموږ پخوانی جومات دی چې نن د مغفرت د شپو اخرنۍ شپه سبا به د خیره سره د جهنم نه به د برات او د لیلة القدر شپې شروع کېږي نو چې په دې موقع زموږ مغفرت ونه شو نو بیا به زه یم چې زموږ نه زیات بدبخت او شقیقه په دنیا کې څوک نه محترمو د توبې لپاره به توبه وباسو داسې توبه به وباسو چې زما بیان ختمېږي او موږ په زړه زړه کې توبه ایستلي په زړه زړه کې توبه ایستلي او موږ دا کسان د ټول امت د طرف نه الله ته جرګه وکړو د غونډې جمدیرۍ د طرف نه د غوړ کوبړو د میدان د طرف نه د غوړ خوږه پښتونخوا د پاکستان او د عالمي اسلامو د فلسطینو مسلمانانو د طرف نه الله ته توبه وباسو اوس په مازدیګر یو ویل وکړه د قسم د زړه راته خراب کړ طبیعت تلاوت وکړه او تلاوت رانه پاتې شو دې رضوان حیات الله په عمر نوجوانان کپړې یې ایستلي دي او لاسونه شاته تړلي دي وژلي دي سترګې ورته تړلي دي سر یې ټول په یو بل څملول دي او یو نو دوه نو لس نو پنځلس نو شل نو زه د دغه نوجوانانو چې دا کلی قتلول او دا کلی نیول او دا کلی له لاسته وهل دوی په مټ کې به مړ زور خو اوس به نه رسېږي نو دغه مسلمانانو په هره خطا کې چې الله تعالی هغه رانیولي بس دا د انسان دغه دی دا ګناهونه و انشاءالله چې د هغو له طرف نه خالصه او مخلصه توبه وباسو د الله سره جوړه وکړو خو هم دی قرآن کې الله وایي یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو توبوا الی الله توبة نصوحا الله ته خالصه او مخلصه توبه وباسئ توبة نصوحا مفسرین څه ته وایي نصح په عربۍ کې دې ته وایي چې دا کپړه وشکېږي دغه څیرې شي دا کمیس او دا ټیلر کمیس بېرته رایوځي دا لرې وتی څیرې شوی جدا شوی نو ټیلر یا ټیلر بېرته رایوځي کې ویې کړي نصح په عربۍ کې دې ته وایي یو سړی دا 11 میاشتې د الله نه لرې وتی دی د الله نه لرې وتی دی اوس دا بېرته د الله سره جوړه وکړي الله ته راشي د نیکانو نه د اولیاو نه د صلحاو نه د پاکانو نه لرې وتی دی بېرته الله ته راشي او محترمو دا توبه دومره اهم شی دی ګناه زموږ څخه لازم او ملزوم ده چې ګناه نه کوي هغه فرشتې دي چې ګناه کوي او په ګناه همیشوالی کوي توبه پرې نه وباسي نو دا سړی کافر دی فاسق دی دغري دی دا زندیق دی د ده په اسلام کې ځای نشته دا به په جهنم کې بیا صفا کېږي جهنم اخرنی د عمران خان شوکت خانم هسپتال دی چې هلته لاړې او په هغې کې صفا شو بیا به راوځي بیا به جنت ته ځي چې کله بغیر د توبې نه کوي خو هلته بیا الله تعالی زما او ستا د دې امتیانو دومره احترام کوي حدیث کې راځي چې کله د دې امت یو ګناهګار جهنم ته ځي او اعلان وشي چې پلانکې د پلانکې زوی بغیر د توبې نه راغلی بغیر د توبې نه راغلی توبه وړوکی شی دی محترم نو بیا به الله تعالی فرشتو ته ووایي نور جهنمیان چې کله جهنم ته بوځي کافران نو دا خپې ورله د سر د چوندې واړوي د څټ نه او دا سر ورله په دې خولو کې ښکته وباسي او دا لاسونه یې لاندې د دې کوناټو نه راتاو کړي بره راوباسي او په دې سینه کې ورله لاس ته یې وکړي لکه موږ چې په روټۍ کوي او دغه چې کوم دی په دې حقوقو لمبورونه ورکړي او بیا یې د هغې پړې نه فرشتې وکړي او راکاږي الله قرآن کې وایي زه نه خذوه فغلوه وینیسئ توپونه ورته واچوئ ایا مولا چېرته د قرآن په ترجمه نه پوهېده ویل الله تعالی به ونیسئ فرشتو ته به وایي چې خذوه وینیسئ فغلوه ګل ترې وباسئ غلول اصل کې دغه ته وایي غاړې ته چوډار ته یې زرزیر ته کړۍ ته وایي چې ویې کړئ دا ریمانډي دی دا وانټېډ مجرم دی وینیسئ بیا څه وکړئ ثم الجحیم صلوه بیا یې جهنم ته ننباسئ ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه بیا یې په اویا لاسه غټو غټو زنځیرونو کې وتړئ انه کان لا یؤمن بالله العظیم
د په الله ایمان نه راوړو او په بیا وګورئ تفصیل دی خبره مې دې څه کوله چې موږ دې بې توبې لاړ شو او په دې موقع هم توبه ونه ایستا په بله موقع هم توبه ونه ایستا اعلان جماعت کې ختم دی په هغې کې هم توبه ونه ایستا په دغه بل جماعت کې ختم دی په هغې کې هم توبه ونه ایستا بې توبې مړه شو او تاسو وایئ چې توبه به وباسو یاره مفتي صاحب هم خو لا ملاقات شوي نه یو هم محترمه ولید جان بله ورځ موږ سره ماخوستن او د ماښام لمونځ وکړو د ماسپښین لمونځ څخه دلته په درس کې ناست او اوس یې راته یو ملګري ما پیغام ماښام خبره کوله د هغه سره کلوز ملګری دی هغه وایي چېرې په دغه ماخوستن ویل ما ورته ویل چې راځه ډېرې ته لږ ځو کېنو ویل موږ به وروسته وکړو ویل چې مړه ویل ترې سینه کې وویل چې پرېږده سبا له سبا سره د مرګ وژنم سبا د مرګ وژنم څه نو هغه ته به هغه د سهار لمانځه ته مې الله پرې نښولی هغه د سهار پېشمني ته مې الله پرې نښولی ورو به یې پېشمني راوړه او په خپل پېشنۍ جنت ته ویوړه بیا یې آخرت ته ویوړه نو موږ د نوجوانانو زموږ څه کومه ګارنټي ده تاسو چې نن کوم پیاز راوړل دي او ټماټر او الوګان هغه به نور هلته په فرش کې ایښودي د هغې ګارنټي شته دی 2-3 ورځې 4 ورځې 5 ورځې به پراته وي خو زما او ستا ګارنټي نشته نو چې نشته نو بیا خو توبه اوس پکار ده خو بهرحال چې جهنم ته بوځي الله تعالی به ورته وایي چې د پیغمبر علیه السلام د وجې نه د ده د امتیانو لاسونه مه تړئ دوی ته واګې مه اچوئ دوی ته زنځیران مه اچوئ وی آی پي جیل چې ورته وایي وی آی پي جیل لکه ایم پي ایم چې کله جیل ته وړي که نه په دې تورو حالاتو به تاسو وځلګه نو په هغه پسې سپېشل د پیرو سرکاله لاړ شي او راجولی کړي او ښه په سور سر کې ویسي په روزنامچه کې کښېني حوالاتو کې نه بندوي خو چې زما او ستا به شانته سړی جرم وکړي جوبیا الله څو پې ولري او غربل یې په ګاډه کې راکړي نو موږ به وایي ای پي خلک وي چې کله جهنم ته ځوان لارې موږ مار کړي او چې جهنم ته لاړ شي د جهنم داروغړی وایي حیران به شي هغه د جهنم په رشتو ته به وایي ځان څوک راوستو دا خو سپین جامیزه خلک دی د جهنم څه نښې نښانې پکې نشته دی وهلې نه دي راښکلې نه دي سترګې سرې نه دي ژړلې نه دي دا څوک راغلی او وبه ورته وایي چې دا خو د اخري زمانې د آخر الزمان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي دا به د جمهوري هغه خلک دي چې په ختم کې راجمع شوي دا به تراول ته ودرېده دوی به د جمعې لمونځ کاوه دوی به چربان کې کوله ماښام به یې روژې ماتولې خیر دی ټیک دی ګناهګار به خو د الله ګناهګار دی د الله ګناهګار د ډېرو نقیب ډېرو نقیب د سیکانو نقیب د جد متوالا نقیب د بت متوالا نقیب د ایدوانو نقیب د غسرو کافرو کلاشو نقیب د دغې ظالمانو اسرائیلو نقیب چې نن هلته د ښځو بېزتي کوي نن د ماشومانو بېزتي کوي زنانو ته ستنې وکړي چې دا نور بچي نه راوړي چې موږ مقابله نه کوي چې د حماس مجاهدین نور جوړلی شي د دغې ظالمانو نه موږ خېب کړو الحمدلله ټول وایي الحمدلله هغه شاته کسان چې نه وایي تا کې څه پې خفه دي وایي الحمدلله ګوره د الله په نعمتونو باندې واما بنعمت ربک فحدث دا بیانوئ نو چې بیا یې جهنم ته ورولي حدیث کې راځي وګورئ حدیث ته ټول تفصیلونه زما بل د توبې په معرض باندې بیان کول دي خو محترمو هغه چې کله ورولي او جهنم ته ور وګوزاره کړي نو جهنم نور به را روان شي دوی ته چې راځي دوی ته را نږدې شي نو دوی به چغې کړي یا محمده ای زما پیغمبر راشه نو نبی علیه السلام په دغه ټیم کې د عرش معلا لاندې په مقام محمود کې په وسیلې په مقام کې ناستي او په داسې خیمه کې به ناستي چې یوه خیمه ده یوه ګنبد دی 4 زره د سرو زرو دروازې دا مقام محمود دی کله هم چې اذان کېږي په سپیکر یې واورئ ښځو ته مې او سړو ته مې نو په دغه ټیم کې تاسو بیا د اذانه نه پس د اذان دعا کوئ نو که په هغې په عربۍ کې نه پوهېږئ اللهم رب هذه الدعوة التامة د اخره پورې نو کم از کم دا وایئ چې یا الله رسول الله د شفاعت او د وسیلې مقام ورکړي یا الله رسول الله مقام محمود ته ورسولی کړي تاسو وایئ یا الله رسول الله مقام محمود ته ورسولی کړي د وسیلې مقام ورته ورکړي دا د سپارش اخرنی مقام دی بس او دا ټکي زده کړئ انشاءالله د ننني بیان ته چې دا یو خبره هم تاسو ویسئ او د دې نه په استنزار ښځې په دې عمل وکړو رسول الله څه وایي چې دا د اذانه نه پس راله دا سوال چا وکړو چې تاسو داسې سوال وکړئ چې یاده دا مفتي صاحب وزیر اعظم زه به بیا ستاسو په زمانه یېرېږئ ما ته بیان دی که نه نو چې رسول الله دومره لوی سوال کوي رسول الله مبارک به فرمایي چې وجبت له شفاعتي د دغه امتي دپاره بس زما سپارش واجب دی زه به د قیامت په ورځ باندې سپارش کوم الله نو بهرحال چې دا اور را نږدې شي نو په دغه به ونه شي نو دی به چغې کړي چې لا اله الا الله ټول کلمه ووایي لا اله الا الله د جنت اور به بېرته شاته ګیر ورکوي بیا به په رښتو ویلي سه دا ویل چې ویلي سه جهنم به بیا ور روان شي او اور به ور نږدې کېږي او اور همداسې اور نه دی حدیث کې راځي چې دا به په داسې کانو باندې په سکروټو غوښتل کوي
كأنها جمالة الزبر تبقى بڑ خړ باندې 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 د 500 کالو په مسافت چې جهنم را رواني نو په دغه وخت کې د دې هغه هیټینګ او حرارت او تپش او ګرمي مخصوصي وجيء يومئذ بجهنم دغه ورځ باندې به جهنم راوستل شي حدیث کې بیا دغه آیات تفسیر کوي چې لها 70,000 زمان د جهنم ته او یا زره واګي ارتي لكل زمان 70,000 ملک هر یو زنجیر ته او یا زره فرشتي يجرونها الى المحشر میدان د محشر ته راکاږي د څه هلمباو رضا کوي د جهنم دا اور ډیر سخت غوسه ده حدیث کې راځي الله ته وجرل اشتكت النار الى ربها الله ته چوي والی چې الله ډیر ګرم شوی اکل بعضا زمان ځل سکروټي په ځلو چکول نه په خپل غوسه شوی فامرها بنفسه الله ورته حکم وکړ چې یو شاو واسو یو نه باسا چې کله جهنم په براس باد هوا راوځي په ټول کائناتو کې ګرمي خورش او چې کله جهنم بیرته ساوات دي په ټول کائناتو کې خپل خورش نبی رسول الله دا سخت ګرمي چې تاسو یې نه د جولای او د جون په موسم کې نو دا د جهنم هغه براس چې پاتې راځي چې په جولای کې موږ په دې جمعه کې گزار نه شو زه په دا کړکۍ کې ګورم مدا ته مو پرده وکړه نو خو ایسه بل کېدل او قدرتي هوا برابر څادر برابر کول او ټول به موږ راوښته بس موږ دا کوي نشو برداشت کولای چې راپکې بار محترم چې تاسو دې نه استري او دا د جهنم ته لاړ ورنه وته بیا به جهنم راشي دې پیره شاته کېږي ورځي دې پیره شاته کېږي ورځي بیا به جهنم الله تاسو ولوي چې الله زه دې څنګه هم راوکم چې کوم څه کلمه لا اله الا الله د جهنم نه کې نشته نور چې څومره کافرانو سره ورته دا مو لاس تړل دي په تړل دي سترګې تړل دي وایي دې ته ولې د فرشتو په لار راغلي دا خو نور من خلق راغلي زه نه شم کولای فرشتي ورته وایي چې دې کائنات رب ستاره دې بندر هغه حکم کړل دې سړي ګناهونه راوړل په دنیا کې په توبه ځان نه وینځل لہذا دې کار وکړي چې د صفای ونی دغه صفای لپاره ونیسا دا حکومت کله ناکله یو سړی شي ته نه وړي د دې وجه نه شي د ویس چې د مور حالات خراب شي د څه ده کنه نو دا د دې لپاره ونیسي چې پاک شي وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا الله تاسو کې بهر یو سړی جهنم باندې راځي بعضی علماء پولیس ویان په پوری وځي هر سړی ورته پوری وځي تماشا راښکته کوي بیا باندې کې کلالي د خپل تولید یکه څنګه کې بتاو دا چرسي په ولا شوې ته په مخه چې کومه دا ګزار وکړه نو په دې کې څه بریکونه لګول چې خلاف لاسګړې په ورځي په خپل پیژني نو په پولیس ویان خپل کوندې کلالي پای کوندې لګېدلې بچ څنګه ورځي نشي راوکړه دا ورځي او بعض علماء چې کافر په سزا لپاره دي او مسلمان په د عبرت لپاره چې عبرت دی واقعي اوس په دې شي کې جریان هم دي او په شي کې د جیت سپرینګر ته د هغه افسران هم دي دوی افسر ته ایسه لګیدلای چې کوم ځای ته مچان کوي نو دا شرط به الله سزا بهر محترمو د جهنم ورته د ټول روان شي راځي په پر چې کله سر سرسي مهربان رب بیا اعلان وکړي جهنميانو پرشتو ته دا ورو ته وایي چې پرشتو دا ما باندې چې کوم دی دا محمد رسول الله امتی دی دمه ته سجدي لګولې دا زه به وایم په پښتو کې د جمهوریت کې ختم راغلی د تراول راغلی د سر مونځ کړی د جمعې مونځ کړی د مازدیګر او د ماښام او د اختر مونځ کړی د مواضع سجود باندې ور دي نمازي لاسونه مسیح دی دواړه زندانانې مسیح دی دواړه خپې مسیح دی د مخ مسیح دی او د زنه مسیح دی ځکه د بس دغه د کلمه ویلې وه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هلته کوم سزا راکړي او بیان د عزت سره کوي هلته بس موږ قدر کوي نو محترم د دغه سزاګانو به عزتینا بیا ته ولې ځان نه صفا کوي ولې بیا توبه نه وباسو د توبې لپاره څلور شرطونه امام بخاري امام مسلم ټول علماء بیان کوي اولنې دې ته خیر کې تاسو دغه کور بیا خځو ته تاسو کوي تاسو به دوه څلور شرطونه واسه چې تاسو وځي امولا بیان کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیوا وکړه او یا راته یو دو چې بیا کله هغه ایشه مولا بس کړو به مو سره چې تاسو نه دا سره وره ما سره چې ما قصه کړی او تاسو ته یاد یې کینه یو پښتون چې مو تلاس یې کینه چې ټول مرګو ته څلور شرطونه د شي اولنې شرط دا چې ايلی عن المعصيه کوم ګناه نشي چې ځان راوباسي لکه مثلا پوری پریدا من په موبایل کې اوس مازیګر ماسپخین نن غرمه من په موبایل کې څه کوي
او دا افسوس نه ذکر چې هغه بیا موږ د شپې په یو بجه باندې راته په پړ کې ماته یو دوه ولا ولر دې چې باندې به روټي دی راغلي درې او ځوانان تاسو درې وړو باندې راغلي زما به دې زده درو تاسو ته څه ونه ویل ما تاسو تقریبا ملکان دي ولکه تا ټیم ته کار نه اوس مثلا دا ګناه دی کړل لکه اوس چې موږ ټول دا ګناه پرې کړل الحمدلله زه موبایل نه یوز کوم تاسو نه یوز کوي تاسو ګناه نه کوئ زه کوم دې ته اولنې شرط یو چې ګناه کې هغه پرې دی بس اصل چې توبه ګناه او چې څوک نه نو بیا هم په ګناه نه دا نه دوی په برابر ایت بما على فعلها امام نووي فرمایي د امام مسلم شارح دی چې کوم ګناه نشوي زباري خپشي بس په تیر ګناه خپشي زه خپل مولوي صاحب وايي په ګناه خپشم تاسو خپل د امي ویلا څه په ګناه خپشي نو څوک چې هغه په بل حال الحمدلله پرې د جمعه ته راغلي او دوی په برابر چې په تیر ګناه سار شوی دا کلمات کې شوی دا په ورپاړې کې شوی دا بوډاګانو کړل ځوانانو کړل په مسافرۍ کې کړل او په کور کړل نو چې کوم ګناهونه را شوی چې څوک خوشاله هغه خپل چې زه بیا دا نه کوم وزن په خپل شهزاد د څه څه لاس کړل لکه مطلب دا دی چې خیر په ځوان کې پرشتي دی وایي دا کوي دی وایي چې هغه شهزاد په جماعت توبه ده ماشاءالله جزاک ها چا نو چې ورته چې بل خبرې چې زما د ګولې ای مولا په ټول ویا ایوه مزمل د مزمل ته یو نو د ټولو زوینه په باړه او هغه په هغه زمان په ټولې نه هغه دا پر دې مزمل په یا کې څنګه به نو یې شپې ته په بدل راکړ په زمان راته وای بس هغه چې په کیشه په خلاف کې وداړو ولا دوالین جوړو کیا ایوه باړه شاته یو ناشتا پورا راغله شاته ولاړو غاړه تازه کړه چې ګلتا او ګلشتا داریم کې لکه څه نوې یو لکه شا اتخذت منه 60 درهم شپېته روپۍ ته اخیستې نصف لي ونصف لك استاجر الماشوي هذا قوم جاهلون دا قوم نبي الله اكبر راځي یو نظر ته د بادشاہ د ټول پیج نمبر نو مطلب دا دی چې په دې په خپل چې ګناه را شوی جزاک الله دریم شرط ګناه لپاره دا چې سړی پریږدي توبه کوي بس چې الله يعود الیها چې دا ګناه به بیا نه کوي دا ګناه بیا نه کوي ما د روژې اولې کې تقریر کاوه نو خلکو مې ته وویل چې نو ځوانانو ته مې سوال وکړ چې په روژه کې بې پرېږدي دا اوس زمان څخه پرېږده شکل شوی دی نو رېږد هم نه کېږي نو زه چې ما ته څوک رېږدي دا هغه به ضرورت جوړ شي حکم دی او که زما ضرورت وشو بس نه به بس ځان په شپې ته خو خیر دی ولې چې دې پرېږده نو خامخا به بیا ته ستاسو لازم چې کوي چې دغه شی او حکومت دغه کړکۍ یا راسته کې ختمېږي نو بیا به مجبوره د مازدیګر ته دعا په دې پریوات نه کېږي په سکول هلته به بیا غمونه ګوري مازدیګر ما موبایل کولاو نو د رحمان ملک صاحب سلسله دی وړوکی ماشوم یو کاکي تاسو به کېدای شي په موبایل لیدلی هغه مازدیګر چېرته کراړی ورته داسې چل شوی دی نو ماښام چې روټۍ ته کېناستو کور کې ښځو ته ویل جوابونه دا دې موږ ته ولې ویلې نو ما یاره څه چل خو نه شوی موږ یې خفه کړو نو ما زه خدای خیر کړي نو واقعي چې لکه داسې ګلالۍ ماشوم ستا نه په رشته جوت کړي او ته ماښام روژه ماته کوې د مور د خولې نه به هغه روټۍ ښکته کوزه شي نو دا غمونه به پکې ګورئ غلط څیزونه به پکې ګورئ څه پوهېدی نه نو د هغې به ښه خبره ده چې دغه بېګانې ولاد څه پرېږده او دا ګناه به بیا نه او څلورم شرط یې هغه ستاسو سره متعلقه دی د دې درې تعلق د الله سره د درې تعلق د الله سره دی څلورم شرط د ګناه د توبې دا دی محترمو چې پردی حق ته هم بیا هغو ته واپس غیبت دې کړلی چغلي دې کړله د چا پسې خبره کړله د چا غلا دې کړله د چا څه قسم نقصان دې کړلی د څه قسم نقصان دې کړلی نو موږ خو نقصانات ډېر زیات دي عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه هغه چې لوی ځوان و دی به له مدرسې نه بهر ته چاته نه ځه یو شاګرد ورته دعوت کړی او شیخ صاحب زموږ ځای ته ځو دا خبره لږ په توجه وکړو هغه شاګرد چې کله بوته ورته روټۍ وخوړه بېرته را روان و کور ته مدرسې ته نو په لاره کې به د غار کې هغه وخت هلته دي یو واښه ډکه یې د لارې کې د پردي پټي نه رامان کړو باغ یې صفا کړو بیا یې وګورئ بله ورځ شیخ صاحب مړ شو بیا به د مریدانو شاګردانو کې چا په خوب باندې ولیده ورته ویل چې شیخ صاحب الله څه معامله وکړه الله څه معامله وکړه دغه عبدالقادر جیلاني وی لوی ولي سره د بدعات مخالف سره پاتې شوی دی او لوی فتوا کې دی په دیني علماو کې ویل بچیا چې په قبر کې کېښودل من ربک ما دینک من نبیک ټول سوالونه مې ټیک کړي ویره بچیا یو سزا راته شروع ده چې په قبر کې دا سوالونه وشي بیا موږ د ملیانو نه اورو کله چې جنتي کړکۍ کولاو شي بچیا جنتي کړکۍ راته نه کولاو کړی هغې راسې بنده کړله شیخ صاحب دا یې ولې بنده کړله څه وجه ده وایي فرشتې راته وایي دا خبره به توجه ورئ چې فرشتې راته وایم
چې عبدالقادر جیلاني ته خو ډېر پاک سړی وي، ټول ژوند یې په جومات کې تېر کړی خو ته چې بله ورځ هغه دعوت ته تللی وي واپس ناستې وه په دې ډکې ډرامات کړی باغ کې صفا کړی د هغې د مالک نه بخښنه غوښتل ده په دغه یو ډک کې به د حرام څیز استعمال کړی او باغ دې پاک کړی دی په دې وجه باندې تا ته دغه کړکۍ نه کولاوي ممکن ده چې د هغه شاګردانو مریدانو ورته دعا کړې الله معاف کړی خو موږ څه چل کوو موږ چې زموږ مور او خور وخوله سي د خپل غوږ یې اصلي زر کړي پاک وږي چې شکر دی غنم شوي دي او په پردي غوږ کې موږ کپړ واخه کوم کوي موږ په دې پوره صاحب غټ بچو کې کوم څه نه کوو او موږ بیا د دکان ته ورغلو او د چا نه څه شي پاتې شو بیا موږ هغه ته چا ته بیرته واپس کړی موږ ته چا ته بیا څه څه زیات راغلي موږ له بیرته ویلي نیم دې وی محترمو درخواست مې دا دی چې د پردي حقوقو نه یو بل ته معافي وکړو تاسو دا د کلي خلک یې خامخا دلته په روډو په اوبو په بریدو هسې د خدای لپاره موږ جګړې کوو په دې جومات موږ جګړې کوو دا زموږ فطرت دی په دې خلک باندې موږ جګړه کوو څوک به د شلو شروع کوو څوک به د لسو کوو چې جوړې پرې رانشو موږ ته ګرېواني وکړو د تېرو ورځو کې بره په نابوتل کې ختم و په هغه ورځ بیا زه ګاډۍ ووهلم او زما پنډۍ ماتې شوه چې واپس راتلم نو په هغه ورځ موږ چې هلته لاړو د سپی ذمهواري زما وه نو جګړه په جومات کې به دې وشي چې بوډاګانو دیوالونو یو سم جګ کړي وو په دې جګړه وکړه چې په هغه پوسټر کې لیکلي وو بره شا باندې او بره شا نابوتل نو باندې والا خلک وایي چې نابوتل باندې لیکي نابوتل والا باندې لیکي په دې باندې د جمعې د مانځه نه پس یو بلو او دوستمه غربا یې وشو او بیا مېلمانه راغلي چې هسې هغه څه خوانو خو له کافر ګڼم وشو چې زه راته باندې ورسېد ګاډۍ ولا ښکته پټ نو مطلب دا دی چې موږ په هغه دیني خبرو جګړې کوو نو دا راته وایي چې یو بل به څوک څوک ماتې کوي چې څوک وایي چې ما ته الله د رضا لپاره د صحابهو د پیغمبر طریقه دا وه چې هر ماخوستن بیا خلکو ته بخانه کوله اول به د قاري صاحب زه وایم چې که ته ستاسو د ده څومره غیبت کړی په داسې خبرې کړې خامخا امام دی کله د جمعې منځګت کړی کله اعلان کړی کله تلاوت ټیک کړی کله غلط کړی دا یو ډېر ګران کار دی تاسو یو کس راشي دلته ودرېږئ بیا به ته پته ولګي د سړي بیا د لنګي رپي لنګي رپي او یاد شوي چې تېر شي یو کس چا د چا منځه د مخکې کړه نو هغه ورې چې ولا دوه دې ویل چې نور خوراک دې بځې هېر شوی یو به بأي آلاء ربکما تکذبان تسیرات کې چې دا ډېر ډېر راغلی 31 پیر راغلی سوچ کړه او مقتدیان پسې ولاړ چې مولوي صاحب ولې بریک شو بیا چې په وخت نه یادانو اوس په میرات کې ودرېږه څرې ګرېوان فبأي آلاء ربکما تکذبان هغه څه بیا د سیر نه هېر شي نو دا چې مطلب دی چې خپلې بدله دی پیټې مې به چوټي کړي ورو ته دې کار کړی تاسو ته به کار شوي سم ودرېږه آ خوښه دې خوښه او زه خو تاسو ټول ته سلام کوم زه اکثر ختمونه لازم په دې روژه کې اوس هم دا ویشتم پورې ټولې شپې ورځې ډکې الحمدلله خو تاسو چې کوم دلته ماشاءالله ټول کشران وئ چې کوم په سړیتوب تاسو ودرېدئ شور هم ونه کړ چغې هم ونه والې درز دوز ونه شه هلکه کښېنه پاڅېږه نو زه ټولو ته سلام کوم الله دې انشاءالله ستاسو دغه راتګ قبول کړي خو محترمو دا دی چې یو بل ته معافي وکړو قاري صاحب ته خپل مقتدیانو ته معافي کوي قاري صاحب چې موږ کمپلیټ شي ټول مې معاف کړلي که تاسو چې قاري صاحب پسې څه دغه کړی یا قاري صاحب ستاسو په زړه کې څه راغلي تاسو ته معافي کوئ ماشاءالله یو بل ته تاسو ټول کلیوال یې څه قسم د یو بل په حقوق کمې راغلی بریدونه شریک دي کلی شریک دی نو څوک یو بل ته معافي کوي دا الله چې موږ خپل ځان نه صفا کړی ګورې الله هم نه صفا کوي د الله په عدالت کې چې ځان صفا کوو د الله د رضا لپاره یو بل معاف جزاک الله بس ماشاءالله وکړه څلور شرطونه خو بس هغه شوي غوټ منډه چې څه دی ناره نه ده بس کوم دغه شی دی څلور شرطونه تاسو ته جوړ یې خو چې هغه یو پاڅېدل چې مولا زه به تقریر جوړ په ګمبد باندې کې مې تقریر کوم ماله لږه جنت ته به څوک نه ځو یو بوډاګي زه به نو مطلب دا دی چې اوس هم سړی وینه چې مولي صاحب زه تقریر جوړ بیا مې خوند نه اوس په دې امت کې تېر څومره غټ خلک دی چې هغوی ظلم کړل دی خو چې بیا هغه د توبې ایستله الله یې توبه قبوله کړله او الله ولې شان ورکړل دی هغه د الله نه ناامیده دی نو موږ ته ولې ناامیده حجاج بن یوسف دا مشهور دی بس دا واقعه وکړه او بس حجاج بن یوسف دومره غټ ظالم چې 1,20,000 کسان دا ظلمن وژل لکه جنګونو نه بغیر جنګونه چې کوم څه خو ډېر زیات دي خو لکه داسې چې دا ورشته کې اوبه راوړه او زه یې پېښم راوړه بس د دې سر والی په خپلو زمانیو کې لیکي چې په کومه شپه باندې ما مړی نه کړی نو ما له خوب نه راځي بس لکه د ده طبیعت به د مړي کولو بس 1,20,000 او داسې خلک یې نه وژل چې ما وژنو خان دا په شان ته دغه بل دغه په شان ته د اصغر په شان ته نه 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 صحابه کرام یې وژل صحابیات یې کړلې کړي صحابیات بچی ماشومان یې بیماران کړي عبدالله بن زبیر مشهور صحابي دی دا یې شهید کړی عبدالله بن عمر رسول الله یو لوی صحابي دی هغه یې شهید کړی دی
تر دې حد دومره د مسلمان سره ظالمو او دا ظلم د دې وجه نه علما لیکي چې وړوکی پیدا شو نو د مور سینه به نه خوړ نو شیطان ولې د طبيب په شکل کې راغی او مور ته وویل چې دا وکړه توره بيزه علاقه تور ورغوي دا لري چې کومه د حرام وځي دا په وسو دا وخت کوي امور چې دا کار وکړو دا بیماری په شیطان لګولې و دا په شیطان لګولې و دا ټول چې څونه دا چې څومره ګټه کوي د شیطان طرف نه بهر محترم چې هغه یې نو هغه په وخوړه حجاج بن یوسف په شو د نور سینې واغسته او هغه حرام یې په موږ کې بیا ټول کارونه د ظلم کړل محترم چې کله دا بیمار کېدو ور کېدو په خانه کعبه باندې دغه نمخ کې بمباري وکړل شي چې دوه نه خانه کعبه ټول غیابونه وسو دیوالونه راوړل دوه ظالمون خیریو ته کېدی دغه بیماری ولې کړل دغه بیماری و چې لا علاج ونه کېده چې نه کېده یو طبيب راغی نو ډاکټرانو په هغه وخت په پرسانو دا څه نه وی چې دغه وکړه مختلف ټیسټونه وکړو سيجو وکړو دا وکړو نو هغه طبيب ویل چې په خېړه کې دغه وایي نشي چې جيب کې شي تاسو به ویډیو کتلې یو دی بویو د لاهور د کوم هسپتال کې د پیروز بیا مړ یا به څنګه ما ویډیو ما سره وخت موبایل کې وا هغه د ختم نبوت پروګرامونو له اجازه نه ورکاو او د قادیانانو پروګرامونو له اجازه په چوکونو کې ورکاو دا وایي باندې ستای کوله هغه سپیکر چې ان شاء الله به بیماری ولا کوله دا وځي چې ټول وړه یو سپین چینجی دی په تاسو کې په دماغو کې په خپل راوځي د نه وځي او وځه پروس کړه هغه ویډیو تاسو کې دې چا کتلې د کوم هسپتال کې د لاهور په دې پیو بار الله پاک خیر نه هغه طبيب وایي چې بلې چینجی شوی وای نه بږي شوی خلکو زنه منل طبيبانو ته څه پته ته د غیب نه خبر هغه ویل نه منل ویلاو ویل په خبره وایي لوګه په څه وخت کړه او حجاب دې وګور سوال کړه چې سپیچ دی ویل دی راکو تابع کې ترل په کته نوبل دلاړه دا وخت دا لیبارډیو دا ټیسټ بس لږ سات پاتې شګل هغه ته راځو او بیا دې راوځو په وخت سي سپیچ چې وایي نو خدو دا زیواره یې جوړ ویل په ګوګل کې الله چې کړل دا علما شي دا کړل صحابه او صحابياتو خانقاهي ورانه کړل په دې ډیره زیاته سخته ډیره سخته دی نو بیا یې په حسن بصری په جواب ورکړ دا او پولیس په دې سو دغه دی وخت باندې ولې صبر ولا سو محمد ولې صبر ولا عبد الله ولې صبر ولا یا بل یو مشر عالم حسن بصری هغه سره کې دا یې جواب ورکړ په دې باندې یې کوي نو ته ویل چې شیخ سماله دعا وکړه په موږ چې کله سره راشي بیا طالبان قدم دراوړي نور قرآن پستر بولې نو ورکا نو بهر حال حسن بصری ته تا په دعا کوو تا صحابه جوړول تا صحابيات جوړول تا خو دغه شان کوي ویلې مولوی سمدې مې نه راوړل چې مالا د ژوند دعا وکړه د څه سوال دا لوګه چې الله مې واخلي بس تکلیف دی راځي طبيبانو مشوره وکړه چې دې ظالم وسته علاج نه کیږي هغه څور کې خدای دې چې دې خقاري ما هغه مشر شریف دا په سلام وکړه چې د خواته وور چې غرغنده بچو شو نو غل قرار به شروع کوو د بشو او چې ور په منشو سروټي بسلو شو بیرته ملت په پیډه کوي شروع کوي خدای منشو دا ولي چې ور په ګرم شو چې جوړ په خپل وستا چې کله په ور منشو چې جوړ بیرته تاروي شروع کوو د واخه به فراو چې نه دومره د وخت ظالمان محترم خبر مې دی یو د کیسه کوله چې کله دې مړ کېدو مور وطن استو په دې کې نیولې موږ په ورځ مشرف ډیر ظلمونه کړي په حق جامع حبسه بمباري وکړه لال مسجد شهید کډیر واقعیات د دې په ورځ مشرف ځکه ډیر سختو دا عمر ډیر سختو بابا مخونه دي دا ما یو میکسین کو دا نور ور ډیر زیات کاری دا د چې کله چې په فار اسلام یو واقعیا دا به ورکړل ځوان دې مور راځي وکړي چې د فرات په کومه مور کوي او دا کومه چاپی کوي او دا کومه مینه او سره او دا کومه ګړې مور خندای مله په ورځ مشرف ډیر ځکه هو سکتا د مور د وجه نه دا ماف کی مور موري ډنمارک کوم ځای کې د ماکا د زلزلہ وشوه په هغه کې دوه میاشتې پس یو مور یو بچی روغ راوړل د مالباکي بچی روغ راوړل چې راوړل مور هغه بچی په کې خایسته ور باندې ولې د باندې خوشاله ده او مور یې وچه کړه شوی ده سترګې ور پریوتی دي او د مور ناشنا چې کله خپل پټې سره کړی و په اخبار کې تاسو بدلې په فیسبوک مو دا ټول بدلې پټکی وایي دا 10 وړه غوډي تړلې هغه صحابيانو ته تاسو کوي موري معشوم روح پاتې شوی دی معشوم روح نه پاتې کیږي چې مو فرار نه کوي مور مري د بچي مري چې شو دی او تاسو شو دونه دا معشوم څنګه باش پاتې شوی دی دا ودی وایي کوي هغه ورته چې بچي نور به تاسو څه وایم دې وړي راته چړل یو سینه می ورکړه شو دا ختم شو
بیا مې دې بلې ته واچاو دا بله ورکوله شو دا ختم شو خوراک او څښاک راته نه میلاو د ټول په ملبه کې پرته وم بیا دې په ژړا شو مور د بچي ژړا نشي برداشت کولی په دې روژه کې دا میندې څومره سخته د بچي لپاره تېروي او څومره دا ګل او مثال پات کوي او څومره دا ځګر او غړي بدلې او سيزيان او موږ په هغه بیت کې راځي او د څه بهر جوړ چې بار کې په ماري وځي موږ ته خبرې او د ځان بیا په زور راځي او په دې بیت کې راځي په شمالي کې پاتې نو بیا راځي د تاریخ نو موږ څومره سخت دي وي چې شو دا ختم شو نور تنظیم نه کېده ویل ما نور څنګه وي دا چې په دې وځي چې دا په دې کې مشورې وکړې ویل می روانه کړه او دلته په کوی کې واکړه بده بده کې ختم شوي بیا دا بل ورته دې ختم شو بیا دا بل دې چې لسمه غوډه ویل ورکړه او ماشوم چې دا راځي وسکي شو نه دې تاسو ته کړه په ورځ ما ځوان کوم څه کړه مو دا شي موسی علیہ السلام ته الله سوال وکړ په شی خو نه چې بیا تاسو یا خلک ما دې څنګه نه چې په روزي کې ما سم فرق راغلی نو څه به چې یا مو موسی علیہ السلام ته الله سوال وکړ ویل الله ما ته جنت ورګه راوړه جنت د ما څه څوک ورګه الله وی ترکی چې ترکی قصابی دغه مثلا اوسه زیاده ده موسی علیہ السلام دا خدای قصابه کو سره سړي ځامن نه او دا پستس څه څه قدر کې چې کور دراوړ غونډه په واسطه اورو کې او بیا وی الله وی چې ستاره جنت ورګه راځي چې دې څه عمل کې مسیلان قصابی د مسائل څه ولاړ دی وکړه ټکړه بیا د ټول ختم کړه دغه پستاوه کې ځان څخه کو جوړي و روان شي چې کله کور روان شو نو بس هغه وخت د ځان سره وایسته موسی علیہ السلام یې ستاسو زما به یاله د ستاسو مجمع نو برا کوم ما یې چې څنګه دې شروع کړې بهر چې کله موسی علیہ السلام هغه ډیر کله د موسی علیہ السلام په سر کې کېنا ورغه هغه وخت دا کشران دغه خبره په توجه ورې ان شاء الله تاسو کې خیر یو له پوسټ شمول چې به شروع وځو هغه په سر ضرورت هغه په هغه ماته وړو د روزي په پېښه غاړو باندې دوا چې چندای بچي کامیاب او صاحب دې په چوکي پرېړې کې سبزي تاسو په الله په غریب کې برکت وورځي او دا د بین اخلاص او خو کولې د عزت جوړه ولور کی دې کې څه شته اسم دې نور دعاګانې نه دا سره اسمان ته اسمان دعاګانې کوي دې کې شرم نه لګي دې سپیکرو قدر وکړي هدا دې بیا سړي د ارمان ورشي او نو په ختم کې ناسو په کرونا کې ختم کاوه نو په دوشته کې ختم کړو بابا اعظم سره دا پر څه پړډې پر څه دی وزه په اساس کومه راځو په امام او مولوی صاحب او خطیب صاحب قابل او رضوان بیا خپل د پړډې پر څه ختم کړل شمول دی نو به چې ایمان چې خدای دا موقع کې زور غلې او په ختم کې بابا را بده ضرور رکعت نه پښې دا موږ د مکه په دې کې په پړډو زور کړل دا چې ایمان بابا دعاګانې کړې نو د څه افغان کړل اوس بابا نشته ولو تر اول ستاره ولا کوشم کې نه شو دا خپل صفات نه غوښتل د عبادت لپاره مفهومي راټولول نه شو اپو د شی و د تر اخره و د دې ورځې بیا بیا لا بس کې نه څنګه د دې په دې راکارات په منډو او د بچي اخلاص زموږ مثال زور شو ما ته وی بچي تاسو د دې تعلیم نه ما بنسبت او ما بنه پازاوي او ما یې په سر باندې تزور او سره سره ډېر زیات ګرم دي ما په ګاډه جوړ شي دی چې ګاډه معلومه مقدمه شوګر دې بیمارانه زوسو وبهر المحترم دا دغه موقع بیا راځي استمع راځي ختم شي موسی علیہ السلام کې ناس نو جواب وخت قیمه کړه کټو کړه برابر کړه او بیا یې هغه سره یو سالم تیار کړ او مور چې کوم دا وره پکړ کې بیمار پرو د کمالي د دې کورا پیسې مخې له ورځو کې برابر کړل پټه په سم کړه او بیا یو نه ولا جوړې ولې نو دکې او په خپل کې تورات دی هغه ضعیف بنده چې کله روپې تیر کی بیا د څه وو کې سوال مونږ د بیماران خبرې نشي بیماران خبرې نشي بهر حال موسی علیہ السلام ځان عاشق وره دا فارغ شي بیا له خپل سره پاک او مخ له ونځو پاک صفه بیا ته غلي څنګه ولا بیا وو په دې ویل بیا موسی علیہ السلام ته دوست وایي کنه څنګه زه خیر ده او اسلامي مسیاله نه راغله مصطفی راغله دا مریض څوک څه به کار کې پروت دی یا چې دا په ما په مور دا وته لاس کړه وشو په سره ما خنداړي په کومه او دا خدمت کومه نه مریض وروږي موسی علیہ السلام یې ځکه ته وایي دا چوبو کې دا په نړۍ ورکړه مړې د دې ورې د بیمارانو بوډاګان چې دا چې څه کوي وایي دماغي کار نه کیسه دی یاده ویل څه وایي ویل دا چې کوم بیمار شوی دا زړه د نړۍ ورکړه دا په هغه ټیم کوی چې الله دې موسی علیہ السلام ته جنت کې ماده دا ما ته مخه دا دعا کوي
مو بابا د الله وبکما چې بچا وکړه وی بچي الله دنیا او آخرت ته کو شکر دې ته الحمدلله تاسو یې ماشاءالله یو راځي باندې ورته زندګي ما خلک موږ ته روغ سو کنه دې متي په بهر حال د مور او پلار دعا سره ډیر په مقام رسېږي په مقام کې رسېږي محترم حجاج بن یوسف خبره مې کوله حجاج بن یوسف د مور په زندان څنګه ولې او غټي غټي وکړي ته به بیا بچي دې ظالم له بچي دې خپل تجاري دا وو کې چې هغه په مخ وګوري دي هذا خبرم تبليغه والمور هو اللي جاي خير بلاد سجل بچي او پتا راځي ډیر ظلمونه کوي هغه شیطان کوي چې الله کول دی وران کړي چې الله له ورشي الله په خطا څه کوي څه پتا کوي او د بخښن دا شو دومره غټ ظالم دا الله نو بیا نه وي نو ما ته دی ولې نه وي والمور قال الله تعالی قیامت په ستاره زما اختیار درکې چې حجاج ولا غټ ظالم دی ما به جهنم ته ولې یو چې ته په دې ستاري ورتم جهنم ته نه ولې الموري مرض يا مكوا خان ته خوشاله کو سوال کوي چې مرشم زه ارحم الراحمین رواني بزور يا رب الله مقدر لا واقع وهو ارحم الراحمین الله ډیر زیات مهربان دی ویل او یا امید په ما زیات مهربان دی زه زیات رواني مرض زه خپل بخیر کی چې حجاج بن یوسف څنګه نه امید کیږي موږ دې بیا ولې نه امید کیږي حدیث کې راځي نو مستند دی کې الله خپل د قدرت راوګت کی وای د ورځې ګناګون کې شته توبه او واسطه قبول کړ او د سحر په ټیم کې خپل لاس راوګت کی ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل چې د شپې ګناګون کې توبه او واسي حتى تطلع الشمس من مغربها چې دا مغرب نه بیرته نور راوځي شي نو الحمدلله زموږ سره نور خبرې ډېرې دي او تاسو ته شوي او شپه دا بیا چې باندې ان شاء الله دا چې کوم ما چې تاسو کوم په ویل جوړ کې پوره شپه د باندې سوجي دي نو پرېښه خبرو باندې کفاو خو ان شاء الله توبه څوک بس بیا تاسو په توبې کلمات وایي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه نستغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ونتوب اليه وسرنا ابلیس راتاو شپول مرګي بعد چې سپیکر زما کوم من د خپل یوري دا خو زموږ محسن دي ځکه چې زم د دوی بچو په ډوړې او د دوی په پښمنو په مخامو ورشای بلکې زما دوه ورونو په تاسو د چې په ډوړې ګالو علم سره میدان کې مختلفو ګلو کې شو کړه بیانات او د دې خدمت بلکې دا وی مولانا کار دا ګلو ټول پاکستان سره ده استاد باندې کې حصہ شته هغه مې د خپل دوته د عبد الله دې زنانه دې د بولیو دې د عبد الله دې عمر بچای سره جان بچای سره کومه دا ټول اجیان خبر دا ورچ کوته پورې او بدمن دې پورې نو هغه ټول د مدرفات چې په خپل پلنګل کې په خپل کور کې کابل فرض کا بیان اوري او بار ناسي په خپل چت باندې لاسونه چول کوي او تاسو دا خپل زاری دال ته الله ته وړاندې کوي ممکن نه چې موږ نن تر ټول شي موږ سيزان کوي شو شاکو او تاسو دا ته عاجزۍ باندې زموږ په دعا امين وایي موسی عليه السلام د اسرائیل ته خیری کولی او هارون عليه السلام ته امين وایي قرآن نازل شو قد اجيبت دعوتكما تاسو د دوه دعا مې قبول کړه نو علماء وایي چې کوم سره دعا کوي او دا بل په امين وایي دا دوه کې شامل او دا نن تاسو یو ختم شوی دی حدیث شریف کې راځي السامع والقارئ او ریدون کې بشارت د قاری سره څومره اجر چې الله قاری سره او امام سره ورکړي دومره تاسو هر څه دي الله ورکړي نو تاسو نن دا سر یو نیم سر 200 وختونه شوي دي نو ټول قبله ته تاسو شي په قاعده کې نه چې چا ته تکلیف نه کړي چا څنګه نه دي تکلیف نو خیر دا هغه متاوي او دا تاسو طرف ته ځکه نه وایي چې مولا سوې هغه کوي چې تکلیف نه هغه ما کوي زه به خیر تاسو طرف ته ورم صحیح ده کنه سرونه کول سينو پکاره دي دا مشران سپینګری دا زموږ سفارش وګړي د مشران نوجوانان قاریان چې کوم حافظان خصوصا زموږ چې کوم حافظ ختم کړی دی الله دې نورم سینه د علوم لړګه شي مزید د الله پاک لوی عالم او لوی مفتي او قاری او خلق خادم جوړ کړي او تاسو د دغه حفظ الله تاسو د ټول مشرانو بچو د حفظ د علم سبب وګرځي نو قاری سره تاسو امام سره ماشاءالله ډېر ډېر پرهیزګار او ډېر تقوادار لګي دغه د علمي مقام زموږ د ټول کمی علمي مقام کمی پر عاجزي تقوا انکساري هغه چې ماشاءالله په دې څومره مالي دله نو هغه د سره چې په خپل استادانو پسې تیزار ګرځي نو بس دا غټ مقام دی دا من تواضع لله رفعه الله څوک چې عاجزي وکړي الله به جوړ کړي او من تکبر وضعه الله
موږ ډېر شاګردان یو چې هغه په کوڅه کې استاد وایي هغه بیا کوڅه پرېږدي ځان ورته بې بلې ښکاري زه ورته څنګه استاد وایم خو نه به دې کې ماشاءالله ډېر صلاحیتونه دي تاسې خدمت کوئ الله به دغه خدمت قبول کړي او خپلو امامانو قدر کوئ که دغه قاري صاحب نه بل به دې جومات ته راځي که هغه نه بل به راځي که هغه نه بل به راځي بیا هغه یو ښه دی که نه چې د شلو زرو هغه حق په ځان باندې تپاسه کوي نو هغه یو ښه چې ګوره ګپ شپ اوس ازاد دی بس دغه هغه په ازاد اوسه کېږي پاڅي نو بهرحال دغه قاریان به زموږ سپارښت شي او موږ دعا کوو تاسو به سمین ووایي خو د زړه نه تاسو سرونه خپلې سینې ته ښکته کوي هر سړی توبه وباسي په خپلو الفاظو کې خپله ګناه هر سړی پېژني چې هغه رامنډې ته کوچه رامن صفا سوچه ده چې زه توبه وباسو نو بیا چې موږ دعاګانې کوو الله به قبول کړي خپله صفایي د الله څخه نه کړل داسې بیا چغې وهو بیا څه بېزانه پرې جزا کوي ها مبارک شه اوس داسې کش کړی چې هغه وایي زه ګناهګار یم زه خو نه ګناهګار زه دواړه دا شته چې تاسو یې ګناهګار بیا توبه مې راایستلې پیغمبر اسلام فرمایي د بخاري حدیث دی چې څوک د خپلې ګناه نه توبه وباسي دا داسې دی لکه چې ګناه نه کوي په بل حدیث کې دی لکه د مور نه چې پیژني خو که تاسو د زړه نه توبه ایستلې بیا راشوټ کوئ ګناهګار نه یې مبارک ماشاءالله ټول ګناهګار نه یې که چا نه ایستلې وسې وباسي وسې وباسي خو انشاءالله چې توبه موږ وباسو او بیا به کوشش کوو ماته څلور شرطونه ووایي که بیا رانه وشوه نو بل بېګانه وخت کې بیا توبه وباسو حدیث کې راځي لو لم تذنبوا ګناه نه کوئ الله به تاسو د مخ د ځمکې نه ختم کړي ولجاء بقوم داسې خلک به راولي یذنبون ګناهونه به دې کېږي فیستغفرون الله ته به توبه وباسي فیغفر الله لهم الله ورته بخښنه کوي الله به دې توبه خوشحالېږي په توبه خوشحالېږي جزاک الله دعا وکړئ درود شریف ووایئ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتغسلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا رافع الدرجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا حل المشكلات أغثنا أغثنا يا إلهنا أغثنا إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وغزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم يا أول الأولين اللهم يا آخر الآخرين اللهم يا ذا القوة المتين اللهم يا راحم المساكين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك اللهم عافنا قبل ذلك اللهم عافنا قبل ذلك اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا في الدنيا والآخرة اللهم كف أيدي الظالمين عنا اللهم يا حفيظ احفظنا اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم اشفنا واشف مرضانا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم أصلح ذات بيننا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفار يا عزيز يا غفار اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا رزاء لا تسقط بعده أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إيه پروردگارا لكن ختم چې د تقاري صاحب کړی دی دې مشرانو صوفیونو جوانانو کړی دی ټوله میاشت کې چې شریک شوي دي که نن راغلي دي که په اوله ورځ راغلي دي
کله لري دي کله نږدې دي موږ ګناهګار پکې شریک شوي بار باندې خويندې دي د چتونو کورونو کې هغه زموږ سره په دې دعا کې شریک دي الله تعالی موږ ته د سپیکرو د سپیکري وسیله کوو الله یو جرګه جوړه کړل ډېر خپل غونډه ده ټول روزدار دي نوجوانان دي دې کې دا نوجوانان په لړو تاسو کې په چکرو کې په ور پاړو په لوب کې خدي او بار باندې تلې په کوڅو کې وای الله نن دا بچی راغلي دا نوجوانان راغلي الله ټول توبه وایستا او الله د ګناه ډک لاسونه موږ ته ته کړلي یا الله دې قاری صاحب د واینا الله چې د پسینه کې دې سپاري قرآن مستقره دیتا قرآن دې دا غز سینه تا ګرځولې دې الله موږ دې وسیله کو یا الله په موږ ته سوال کو ستاسو کور کې راځم شیو د مغفرت اخرانه د عشري اخرانه شپه ده بلکې الله پاک موږ لګي رابا چې موږ ته دې حاضر کې با چاته روزه نصیب کیږي چاته بل نصیب کیږي موږ ته بیا د ختم موقع نصیب کیږي یا بل نصیب کیږي اے د کائنات ربا موږ ته سوال کو جرګه کو مینت کو الله زاری کو یا الله زموږ ټول تفسیرات معاف کا یا الله زموږ صغائر گناهونه معاف کا یا الله زموږ کبائر گناهونه معاف کا یا الله زموږ وړ گناهونه معاف کا یا الله زموږ غټ گناهونه معاف کا یا الله زموږ د شپې گناهونه معاف کا یا الله زموږ د ورځې گناهونه معاف کا یا الله زموږ سهون گناهونه معاف کا یا الله زموږ قصدن گناهونه معاف کا یا الله د حقوق په من باندې الله تعالی موږ نور مسلمانانو ته بخښنه وکړه چې چا حقونه په من باندې دي الله تعالی دا وایي بس دوه رحمت چې هغه موږ ته بخښنه وکړي یا الله موږ ټول تاسو ته تایید یو موږ ته د حقوقونه لیسو موږ ته د سلام وړاندې کوو موږ ته چې کوم دې او زموږ باندې الله خپل چې ګریم دو یا الله ته موږ ته معافي وکړه یا الله زموږ لسټونه د مغفرت والا په لسټونو کې ډېر افاده الله دې نه وتی یا الله کې نه ګړای دي الله دې چربان بیا بل عشره شروع کیږي دا زبردست مغفرت عشره زموږ ته پته شو کیږي یا الله زموږ نور په هغه لسټونو کې راولا یا الله زموږ نور په هغه لسټونو کې راولا یا الله زموږ ډېر پکړای یا الله زموږ ډېر پرور کړای یا الله موږ ستاسو ډېر لري وتی یا الله زموږ مثال خدای معصوم دې چې هغه نور نه وتښتي او کوڅه کې جګړه وکړي او جامع شریف کې جامع ساتي بیا مور راشي د مور په خو کې غړي یا الله نو تخلا او یو موږ زیات مهربانه یا الله موږ ته سوال کوو معاف کا یا الله دې حاضر نوجوانانو د مشرانو توبه قبول کا دې ټول مرګرو فزونه باندې کوم حاجات شرعي دي هغه د خپل خزانو نه پورا کا یا الله کله چا کاروبار نه حلال کاروبار ورکا کله چا کاروبار شته خیر او برکت ولته ورزوا حلال د زیاده کا یا الله کوم چې تعلیمونه کوي فوق الحدود ته ورسول کا الله تعالی د عزت مرتبه ورلا ورکا چې چا ملازمتونه شته خیر او برکت او ترقی ولا ورکا چې چا نشته الله د عزت ملازمتونه ورلا ورکا یا الله دې حاضر می خپل کې چا نارینه بچی نه الله نارینه بچی ولا ورکا جنکی نه جنکی ورلا ورکا دوړ نه دوړ ورلا ورکا چې چا شته الله تعالی زموږ بچی زموږ دستوري اقوال وګرځوا دې حاضر مجموع ټول بچی الله لوی عالمان صالحان لوی رکان انجینران الله تعالی دیندار او دنیادار دوړ جوړ کا یا الله پاک څومره مسافر په بار نه کول کیږي اگر دې محلې کې په نور کولوري لکه منګولي حلال ما سره خپل کورونه ته واپس کا یا الله دې محله کې څومره مشران بیمارانی خصوصا مشران دې خويندې مشران رونه چې هغه زموږ خدمت کړی دی داغه پچربانګو مقامو باندې موږ عینت کړی دی اوس هغه بیمارانی کورونه کې په کټونو پراته یا الله خپل داړي دارو کا یا الله لوی مرتبه ورلا ورکا کوم لشي چې الله تعالی اعلی درجه د جنت ول ورکا کله په روح عذابونه ورته شروع د قبرونو عذابونه ورته معاف کا زموږ بابا ته بخښنه وکا الله تعالی علیک رحمتک قبر منور معطر کا الله حبیب واحد والد سے مال دې کتابونه اخیستل موږ غړي ربینا کوله هغه زموږ په میاس کې نشته الله ته بخښنه وکا نور چې دې ماده کې څومره مشران کشران پات شوی دي ټول علیک رحمت کا الله تعالی ته زموږ ناراضي شه یا الله ته زموږ ناراضي شه چې یو پیر زموږ ناراضي شه بیا ناراضه مشه یا الله زموږ ټول حاجتونه پورا کا یا الله زموږ ټول حاجتونه پورا کا یا الله دې وخت تمام شرونو فتنو مهنو نن بچ کا یا الله تمام ازمایښتونو نن بچ کا د بیمارونو د مصیبتونو نه الله تعالی د جنگونو نه الله تعالی د بدسترونو نه الله د انسانانو د پیریانو د شر نن بچ کا یا الله پاک دې وخت تمام خیرونه نصیب کا عالمی دنیا کې چې څومره مسلمان ختمونه کوي د تفسیر ختمونه دي د رجوع ختمونه دي انفرادي یا الله حرم شریف کې وزره کسان چې تاسو سبا کیږي هغه چې کومې دعاګانې کوي د حرمین شریفین امامان چې کومې دعاګانې کوي یا الله د بیت المقدس مظلوم مسلمانان په روډونو باندې په بیت المقدس
مقدس مخې ته راجمع شي د جمعې خطبه به یو دعاګانې کوي یا الله د هغه مظلومو دعاګانې ته خبرې ځکه چې د مظلوم او د الله د عرش په مابین کې پردې نه وي یا الله په هغه دعاګانو کې زموږ حصه وکړه یا الله رسول الله مبارک چې د عرفات په ډېرۍ کې مې دعاګانې غوښتلې وي الله په بدر کې کومې دعاګانې غوښتلې وي الله په خندق او په احد کې کومې دعاګانې غوښتلې وي یا الله دغه خیر په دعاګانو کې حصه وکړه د کومو شرونو چې پناه غوښتلې وه د هغې شرونو موږ ته پناه راکړه یا الهنا د فلسطین د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړه یا الله هغه میندې بندي سرزورې شوې یا الله هغه زموږ نه ډېر نیازبینې دي یا الله ډېر عزتمنو بې عزته شو ښځې د خاوندانو له مخې خاوندان د ښځو له مخې بې عزته کوي کپړې پرې وباسي الله بې عزتي یې کوي الله تعالی د خویندو د میندو د میز نه بچی جوړوي ظلم او زیاتۍ او بربریت پرې کوي یا الله موږ د پېشمني په تمه یو موږ د ماښامي په تمه یو موږ د روژه ماتې د پنځه شپږ قسم سالم په انتظار کې پراته یو او یا الله هغه انسانان وړه وړه معصوم بچي مدرسې پاتې شوې سکولونه کار پاتې شو کالجونه پاتې شو یا الله د کیمپونو ژوند په موږ تېر شوی دی متاثرینو سخت موږ لیدل دي یا الله د خلکو راشنونه موږ لیدل یا الله د عزت خلک دی الله به په تارونو کې ولاړ دي پېشمني او مخامو غم نه دی وړی چې د دې غم وړی دي چې کله به مرو کله به بمباري کېږي کله به شاهدونه راځي کله به اسرائیل راځي به موږ عزت وکړو یا الله دې روزي مخه یا الله توره شپه ده بوډاګان مې راټول کړي دي نوجوانان راټول شوي دي حفیظان دي یا الله دې کې واړه واړه بچي دي بر میندې خویندې دي زموږ په دې دعا امین وایي یا الله زموږ دا دعا د هغوی په حق قبوله کړي یا الله که ته دې خفه شوی ته دې منور شوی یا الله موږ ته تشرګر کوو موږ ته سوال یا الله زموږ د پښتنو ته رواج دا دی چې ظلم یو کړی نور راشي جرګه راشي معافي وغواړئ عمالي کړي مې معاف کړه استازو په وجه مې معاف کړه یا الله موږ ګناهګار د هغوی سفارش کوو یا الله په حال رحم وکړي کومې چې قیدیان دې ازادې کړي یا الله کومې چې زخمیان دې پټۍ وکړي یا الله کوم چې بې کوره دي کورونه دې واپس کړي کوم بچي چې ملبو کې پټ چلي وایي یا الله پاک د هغو مدعو وکړي یا الله دوی مرجع او مأوا شي یا الله د فلسطین په بیت المقدس باندې د اسلام عظیمه جنډه وځلوله کړي یا الله زموږ سترګې پرې یخې کړي یا الله زموږ د زنانو سترګې پرې یخې کړي یا الله زموږ د نوجوانانو د خواصو عوامو سترګې پرې یخې کړي لکه څنګه چې د امریکایي په افغانستان کې بې عزته رسوا کړه ولې شرمول شل او ګوټې د امریکې ته واپس کړه او په افغانستان کې اسلامي امارت قایم کړ یا الله دغه شان په فلسطین په غزه او په ټوله ایریا د بیت المقدس او د شام باندې اسلامي جنډه بلند کړي یا الله اسرائیل تباہ او برباد کړي یا الله ذلیل او رسوا کړي اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ومزق ديارهم وخرب بنيانهم وقصر اعمالهم اللهم اهلكهم كما اهلكت عادا وثمودا اللهم يا قهار تقهرت والقهر في قهرك يا قهار اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصرنا الاسلام والمسلمين اللهم انصرنا المجاهدين الحماس اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله واسرائيل بعد بدر فرشتنا نازلك يا الله جبريل ميكائيل اسرافيل براوليكا يا الله بسمندرونو کې ورکا يا الله ملائکه دې ولیکا يا الله سپید ژوند په یو بل چکونه ولګي یا الله لیکو وتاګه په خپل کې ورولا کوم چې مسلمانان دغه بچکا الله چې په بدبخت یو ازدي د مسلمان د خانه کعبه د قران او د اسلام دشمنان دي یا الله خذو خشاکا یا الله دیونیکا یا الله دماغ خراب کا یا الله د وی مبارک واپس د هو چومړي باندې وکا د تمام امت مسلمانانو متفق او متحد کا یا الله په پس ځل قدم را روان دي د ځل قدم شرایط رنګي آسان کا یا الله چې قبر ته درشو د قبر کې راسره کرم مامي وکا دا نه شپه د ختم ودرېدل چې دا نوجوانان په میره باندې کېناستل او ډېر ټیم یې ورکړ الله دا نه شپه د قبر دا نه شپې الله د خایس د رونق ښکلا سبب وګرځولی یعنې دا قرآن زموږ په قبر کې بهترین سپاره شي الله چې کله د سر نه قبر کې ځمکه روانه شي قرآن ورته سپورټ بدلېږي دا سړی ما ته ودرېدلی و د په سر را راوستی زه په ملا په پړګو را راوستی یا الله د هغه قرآن والا نه مو ګرځولی کا قرآن زموږ دپاره حجت کا د قرآن په سورلۍ یم الله حشر میدان ته در وستلی کا الله د عرش معلا رسول الله موږ ته ځای نصیب کا الله د حوض کوثر ډک ډک جامونه د رسول الله مبارک د لاسونو موږ ته نصیب کا الله تعالی موږ پر صراط د بجلی د بر په شان د پورستلی کا یا الله د جهنم نه پناه راکا اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من
النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا إلى الجنة اللهم أدخلنا إلى الجنة اللهم أدخلنا إلى الجنة اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس نزولا اللهم إنا نسألك نزول رحمتك يا الله جنة الفردوس کی باجمك خصوصا زبیا به اکثر دا سوال کوم چې الله موږ جنت ته بوتلې زما شاګردان زما کم ځای مبتدیان او ټول طالبان او د روزه کې بیانات شاګردان او مبتدیان او خپلوان ان شاء الله دوی به کوم دعوت کوي خیر سره خزي په پکې ناس دي سړي په ناس یا رسول الله د نبی مستیا الله چې تمام سلامونه کې سلام القول من رب الرحیم استجوان نصیب کا الله ستاسو همیشه لپاره دې دار نصیب کا رب کوي دعاګانې چې موږ وختیا هم دار قبول کا کوي چې موږ دې وختلي دې هزارانو بزلو کې دي الله کله چا دشمنی دې ختمه کا کله چا په ټول کې اتفاقی دي په اتفاقی بدل کا کله چا یو بل دې ټول کې بارخ دې ټول یو بل سبا کا په یو بل مقول دې الله یو بل مقول مقور کا الله د اختر سهار نه مخکې دا ټول مان کا الله دې متفق او متحد کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب العالمين.